لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. پمخکی رکو کی د کافرانو سره دوستانی من ذکر شوا چې تاسو کافران په دوستانه باندې منی سي. اس پدی آیاتونو کې الله پاک د دې کافرانو کفریه عقاید ذکر کوي چې دی باز پیغمبران منی او باز نه منی. یا په مخکې آیاتونو کې د کافرانو انجام جهنم بیان شو. اس پدی آیاتونو کې هم د کافرانو انجام جهنم ذکر کیږي. اللہ پاک فرمائی چې تاسو په دنیا کې د ګناه هغه کارونه چې هغه په ښکارا باندې په پټه باندې د هغې نه ځان وساتئ، او بیا بعضې ګناهونه داسې دي چې هغه په ښکارا باندې دي. یا مثال دا وینا سره تعلق ساتي، قول سره تعلق ساتي او د ګناه دي. تاسو دا خبر ښکارا کوئ ما مراد تینا غیبت دی یا چغلی دا یا کنزلی دی. اللہ پاک نخوخی چی دا گناہ ووری. البته یو کس باندې ظلم وشو نو بیان د دغه ظلم د اجازت شته چې دی دا ظلم بیان کی. که تاسو د نیکی کار پټ کوئ یا ښکارا کوئ، او یا تاسو سره چا بدیو کو تاسو عفو ک الله به تاسو له عفو کی او الله پاک به تاسو معاف کی. او بل دا کافران يهوديان عیسایان بعضی کتابونه منی بعضی نه منی. حال دار چې مسلمانان ټول پیغمبران منی، فرق د یو پیغمبر د بل فرق سره نه کوي په منلو او نه منلو کې. د مسلمانان انجام جنت دی او د کافرانو انجام جهنم دی. تاسو مسلمانان د دې کافرانو سره دوستانو نه ځان وساتئ. نو فرمایي لا يحب الله الجار بالسوء من القول. نقوقي الله پاک کار کول د ګناه په وینا کې الا من ظلم، مگر که بیان د ظلم شي. وکان الله سمیعا علیم، د الله پاک اوریدونکی او پوه ذات. ان تبدو خیرا کچره تاسو ښکارا کوئ نیکی او تخفوه یا پټه کوئ، او تعفو عن سوء یا تاسو عفو کوئ د ګناه، فإن الله کان عفوا قدیرا، پس بېشک الله پاک عفو کوونکی قدیر ذات دی. ان الذين يكفرون بالله ورسوله، بېشک کسان چې کفر کوي په الله او پیغمبرانو باندې، ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، او دی غواړي چې فرق راولي په مابین د الله او د پیغمبرانو کې. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، او دی وایي چې موږ ایمان لرو په بعضې پیغمبرانو بعضې باندې کفر کوو. ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، او دی غواړي چې ونیسي په مابین د دې کې، په مابین د ایمان او د شرک کې، په مابین د ایمان او د کفر کې لاره. اولئک دا کسان چې دي هم الکافرون حقا، دی رښتوني کافران دي. اگر چې دی وی چې موږ د مشرکانو په شان نو چې هغوی بالکل کفر کوي، مسلمانانو په شان نو چې هغوی ټول پیغمبران مني، وایي موږ دی په منځ کې بعضې پیغمبران منو بعضې نه منو. الله فرمایي دا کافران دي. واعتدنا للکافرین عذابا مهینا، او موږ تیار کړي د کافرانو دپاره عذاب سپکوونکي. والذین آمنوا بالله ورسله، هوا کسان چې ایمان راوړي په الله پیغمبرانو باندې، ولم يفرقوا بين احد منهم، او دې فرق نه کوي په مابین د یو د دوی کې ټول پیغمبران مني. ولکه سوف یؤتیهم اجورهم، دا کسان چې زر د چې الله پاک به دوی ته ورکړي دوی بدلي. وکان الله غفورا رحیما، او د الله پاک بخونکی مهربان. یسألک اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء. په مخکې رکوع کې د یهودیانو یو کفریه عقیده ذکر شو چې بعضې پیغمبران منل او بعضې نه انکار کول. اوس په دې رکوع کې د یهودیانو یو بله کفریه عقیده او عمل ذکر کیږي چې د عیسی علیه السلام قتل کول او د هغې د قتل عقیده ساتل. دا بني اسرائیل یهودیان دا ډېر سرکش
موسی علیہ السلام چې کله دوی ته کتاب تورات راوړو موسی علیہ السلام دوی ته کتاب وړاندې کړي وته موږ دا کتاب نه منو د موږ دی د الله پاک خبر خپل وو به چې خبرې ووري دی په کوه تور کې موسی علیہ السلام سره الله پاک کولی بیا وی چې موږ ته الله پاک کارو خایا مخکې تفصیلی واقعا ذکر شوی الله پاک پیغمبر راپور تک بیا توبه وستر الله معاف کړ بیا دوی ته د یوشع ابن نون علیہ السلام په وخت کې اویل شو دوی منو سلمان خور من خار ته دن کی خار ته دن کی دو طریقو خود نش په حالت د سجده کې بدن نکیږي اغم دی مخالفتو دوی تو ویل شو د خالی پرز بخکار نه کوي دوی بیا مخالفت کو د خالی پرز اخکار کو دوی تو ویل شو پیغمبران با نه قتل کوي دوی بیا انکار کو پیغمبران به قتل کول دی یهودیان تو ویل د الله پایاتونو به انکار نه کوي دی کول بلکې دی به وی زمون زرونه بند دي ستا خبره په مونږ باندې اثر نه کوي بل دی په بی مریم باندې تهمت د زنا لګول نعوذ بالله عیسی علیہ السلام ته غلط نسبت کو دام د دې کفر عقیده ده د دې یو بل کفر عقیده چې دی يهوديان وی چې عیسی علیہ السلام من قتل کړي دي عیسی علیہ السلام دی قتل کړي نو عیسی علیہ السلام په یو کور کې دنو حواریین ملګری وسره تقریبا یو کم 10 یا 12 ناس دي يهوديان د عیسی علیہ السلام په قتل پسې ټول لا جمع شو سلور زره کسان په دې وخت عیسی علیہ السلام پسې ګرځي چې عیسی علیہ السلام شهید کی عیسی علیہ السلام په یو کور کې پناه اخیسته دا کور د يهوديانو ته معلوم نو ابلیس شیطان و تکور خو چراشی حضرت عیسی علیہ السلام خې آدھے کور کې پټ دي سلور زره کسار د عیسی علیہ السلام محاصره وکړه عیسی علیہ السلام په کور کې دن لري بیا دوه خبرې دي یو دا چې عیسی علیہ السلام خپل یو ملګری حواریین نه یو ته وی چې جنت کې ما سره مرګتیا کم یو غواړي هغه سړی ته عیسی علیہ السلام خپل جامې پټکی وغیرہ په سر کړ او دی يهوديان هغه شهید کو عیسی علیہ السلام ته نه بچو دغه سړی د عیسی علیہ السلام صحابي ملګری یا یو يهودي په دروازه کې وردن نشو چې عیسی علیہ السلام وګوري دا غنمو تیتلانوس چې وردن نشه الله پاک داغه شکل د عیسی علیہ السلام پشان کو چې عیسی علیہ السلام پشان کړ الله پاک فرشتي راولي کې عیسی علیہ السلام اسمان ته لاړ او دی يهوديان د خپل سړي چې وروته هغه قتل کو بیا دی پدی باندې شوبه کې پریوتل چې عیسی علیہ السلام من قتل نکو زمنګ ملګری څه شو او که عیسی علیہ السلام من قتل کړي وي نو بیا زمون ملګری څه شو کومه خپل ملګری قتل کړي عیسی علیہ السلام څه شو دی پدی ګډوډه کې پاتې شو دی يهوديان وی چې موږ عیسی علیہ السلام قتل کړي الله پاک فرمایي چې نه عیسی علیہ السلام موږ د دین ژوندې کې جوړ دي دین پانسي کړي دي نه قتل کړي دي باندې ګډوډي رااله عیسی علیہ السلام په اسمانونو کې دي عیسی علیہ السلام د الله بنده دي قیامت ته نږدې برا کوزيږي سلويخ کال به اسلامي حکومت کوي دا غینه بعد دجال به قتل کوي کافران به دغه وخت کې ټول ختم شي اخر به عیسی علیہ السلام چې وفات شي بیا به د نبی علیہ السلام سره خوا کې روزي مبارکه کې با د یو قبر په اندازه چې کوم ځای خالد التب عیسی علیہ السلام دفن شي دا زموږ د مسلمانانو عقیده د عیسی علیہ السلام ژوند دي د عیسی علیہ السلام د قتل عقیده د کافرانو ده يهوديان عیسی علیہ السلام قتل شوی دي عیسایان عیسی علیہ السلام پانسی شوی دي
فکریان چې تنظیم فکری ولی الله والا یو ډله د هغې عیسی علیه السلام هغه ژوندی نه دی بلکې قتل شوی دی. او قادیانان د مرزا غلام احمد قادیانی ملعون جماعت ته وایي چې عیسی علیه السلام قتل شوی دی. د عیسی علیه السلام د قتل عقیده ساتل یا د هغه د مرګ عقیده ساتل چې هغه وفات شوی دی دا د کفر عقیده ده. کوم انسان چې د عقیده وي چې عیسی علیه السلام ژوندی نه دی راکوزیږي به نه نو دا سړی کافر دی. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي وقد تواترت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامه اماما عادلا. نبی علیہ السلام حدیث متواتر دی په دې باب کې چې عیسی علیہ السلام په قیامت ته نږدې راکوزیږي مسلمانانو امام به وي عادل به وي. د متواتر حدیث انکار کول دا کفر دی. امت مسلمه اجماع احادیث د قرآن آیاتونه په دې دالي چې عیسی علیہ السلام ژوندی دی آب راکوزیږي. دې مړی ته دا خلک ټی چې ټی دا لکې چې وي لکې دا لکې د عیسیانو د عقیدې لکې ده. عیسیانو عقیده ده چې عیسی علیه السلام په دې طریقې سره پانسي شوي دي نو دوی دې مړی ته دا لکې واچوله وایي زموږ د عیسی علیه السلام سره مینه ده. دا لکې داسې دا چې څونه راکاږي دا مړی ته نږدې کېږي دا په یو خاص طریقه لکې ده. نو دا لکې د عیسیانو د عقیدې او د شعار علامه ده. عیسیان چې دا لکې چې د خپلې عقیدې دپاره دي. نن زموږ مسلمانان چې ځان سوټ بوټ پینټ شرټ واچوي او مخې ته لکې وتړي ته به چې زمانې دجال ته جوړ شو داسې تکبر کې رواني او داسې اپوزیشن کې رواني ته به چې سنت طریقه لباس یې چولې حالانکه دا لباس خو د یهودیانو عیسیانو دی. مسلمانان نن چټای واچټای لکه پین شرټ واچي چې ای بی سی په ټول ښکاري سم فخر کوي. بعض سکولونو والم ډیر فخر کوي یاره د پین شرټ والا سکول ته داسې ښه تعلیم دی ای بی سی پکې ډېر ښه ښودلی شي د هغې دا لباس اسلامي نه د تعلیم به څنګه ښه شي. نو عیسی علیه السلام په باره کې عیسیانو عقیده د پانسۍ ده. د دې وجې عیسیان دا ټی او دا لکې اچي. زموږ د مسلمانانو عقیده د عیسی علیه السلام د حیات او د ژوند ده زموږ دپاره دا لکې اچول جایز نه دي. په دې وجه مسلمان ته پکار دی چې دا لکې نه اچي. او بیا د یهودیانو کې دا قباحت هم چې دوی به سود خوړو خپل منځ کې په حرام طریقې سره مالونه خوړل. البته بعضې اهل کتاب یهودیان داسې چې هغې ایمان راوړي الله پاک د هغې صفت بیانوي او د هغې دپاره د لوی اجر وعده ذکر کوي. نو فرمایي یسألک اهل الکتاب سوال کیستان پیغمبر علیہ السلام علیہ کتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء دا چتر اوڑا دویت یو کتاب دا اسماننا فقد سالو موسیٰ اکبر من ذالک فتاقی سردی سوال کرو دا موسیٰ علیہ السلام نا دوی نمغت فقالو ارن اللہ جہرتا دی یہودیانوی عیسیٰ علیہ السلام تا چمکتا اللہ خایخ کارا فاقدتهم الصاعقة بظلمهم فصلى پاکون ولدی په سبب د کفر د دوی په تندر سره ثم اتخذ العجل بیا دی اونی وسخی په خدای باندې من بعد ما جاءتهم البينات پس دا غنا چراغلو دوی د واضح دلائل د الله د یووالي فعفونا عن ذلك پس منګ عفو کړه د دینه منګ بیا معاف کړ. واتینا موسی سلطانا مبینا امنګ ورکړو موسی علیہ السلام ته دلیل ښکارا معجزه همسا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم
او موږ روچت کو په دې باندې غر په سبب د ماتولو د دوی د وادي وقلنا لهم ادخلوا باب سجدا او موږ وی دوی ته تاسو داخل شي د خار دروازې ته په سجده کې وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا او موږ وی دوی ته چې تاسو زیاتې مخې د خالد اورې په ښکار کې موږ واقع سره دوی نکله کواده فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله پس په سبب د ماتولو د دوی خپل وعدو لره کفر لره د الله پاک پیاتونو وقتل الانبیاء په قتل کول پیغمبرانو بغیر یقین پناقه باندې وقول قلوبنا غلب او په سبب د وینا د دوی چې دوی وي زمونږ زړونه بندي دا په پردو کې دي بل تبع الله علیها بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا بلکې الله پاک مهر لګول دي د دې په زړونو په سبب د کفر د دوی د ایمان نه وروړي مگر کم کسان وبكفر وقول ما لا مريم بهتانا عظيما او په سبب د کفر د دیو د وینا د دوی په مریم بیبي باندې تهمت لوي وقوله منا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله او په سبب د وینا د دوی چې من قتل کړی عیسی علیه السلام چې رسول د الله دی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم او دی قتل کړم ندی پانسی کړم ندی لیکن دی ګډوډ شوی دی په دباره کې وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه او یقینا کسان چې اختلاف کړی دی عیسی علیه السلام عیسی علیہ السلام په باره کې خامخا په شک کې پریتی عیسی علیہ السلام نه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوا یقینا نشته دوی د پاره اس قسم دلیل مگر تابعداري د ځوند او دین د قتل کړی عیسی علیہ السلام یقینا بل رفع الله الیه وکان الله عزیزا حکیما بلکې الله پاک عیسی علیہ السلام روغ جوړ په حالت د بیدارۍ کې چت کړی دی الله پاک غالب حکمت والا ذات دی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ او نشته دي اهل کتابونه الا ليؤمنن به قبل موتي مگر ایمان وروړي په عیسی علیہ السلام وړاندې د مرګ نه ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا او پورز د قیامت يكون عليهم شهيدا عیسی علیہ السلام به د دې په باره کې گواہی ورکوونکی هغه سړی به ایمان والی چې عیسی علیہ السلام اومني چې هغه ژوندی دی او قیامت ته نږدې راکوزیږي الا به ته نجات ملو شي او که داسې عقیدې نه وي چې عیسی علیہ السلام ژوندی دی او وفات شي عیسی علیہ السلام به د خلاف بیا گواهی ورکړي فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم پس په سبب د ظلم د هغه کسانو هادو جا یهودیانو حرمنا علیهم طیبات من حرام کړو په دی باندې پاک سيزونه او حلت لهم چې حلال د دوی لپاره او بصد عن سبیل الله کثیرا او په سبب د بندول د دوی د الله پاک د لار نه ډېر خلق د دوی د کفر او د ګناهونو په بنا من په دی باندې حلال سيزونه بند کړو واخذهم الربا او په سبب دا قصلو د دوی سود لرا وقد نهوا عنه واكل اموال الناس بالباطل او پتا کې سر دی من کړی شو د سود خړلونه او په سبب د خړلو د دې د مال نه خلق لرا بالباطل په باطل طریقې سره واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما او موږ تیار کړی کافرانو لپاره دین عذاب دردناک لكن الراسخون في العلم منهم لیکن او خیال او کرب علم کې د اهل کتاب يهوديان والمؤمنون مؤمنان يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك دې ایمان لري په کتابونو چې تا ته نازل شي قرآن او په کتابونو چې وړاندې قرآن نازل دي والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر او قائمون کې د منځونو دي او ایمان لري او زکات ورکون کې دي والمؤمنون بالله واليوم الاخر او دی ایمان لري په الله پاک باندې او ورځ د آخرت باندې اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما دا خلق دي چې موږ ورکو دي تلوي بدلوي ثوابونه ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین د دې رکو د مخکې رکو سره ربط او مناسبت ده چې په مخکې رکوع کې د دې يهوديانو قباحت ذکر شو چې اهل کتاب
اوس په دې رکو کې هم د اهل کتابو یهودیانو قباحت ذکر کیږي چې هغه کتمان د حق دي او د عیسی علیه السلام په باره کې د غلو عقیده چې عیسی علیه السلام په خدایانو کې درو خدایانو کې یو خدای مني نو د دې غلط عقیدې ذکر په دې رکو کې کیږي الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسالت ذکر کی پیغمبر علیہ السلام ته زمونږ پیغمبر منګ ستان وړاندې ډېرو پیغمبرانو ته وحی کړی دي تا تم وحی کو او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا نفی د علم غیب ذکر کیږي لکه نبی علیہ السلام تعالی فرمای بعض پیغمبران تا تمن خودل دي خو بعض پیغمبران تا تمن نه دي خودل نو که نبی علیہ السلام سره د غیب او علم وی ټول پیغمبران ورته معلوم بیا د نبی علیہ السلام ذمہ داری ذکر کیږي نیکانو ته خوشخبری او بدانو ته د جهنم د عذابونو یرا بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو پیره يهوديان راغلل او نبی علیہ السلام ته وی چې تاسو د خپل رسالت په باره کې کوم گواش تا چې هغه تاسو تصدیق وکړي چې ته د الله پاک پیغمبري الله پاک آیت کریمه نازل کو چې بالکل گواش تا الله پاک د پیغمبر په حق کې گواهی ورکړي چې دا د الله پاک رښتونی پیغمبر دی دا الله پاک نه خلوی گواه څوک نشته بل الله پاک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عالمگیر نبوت ذکر کړي پیغمبر علیہ السلام ته موږ د ټول خلکو د پاره نبی لېږلی یو خاص جماعت د پاره نه یا ایها الناس بیا د اهل کتابو د یو جماعت چې د عیسی علیہ السلام په باره کې غلو کول الله پاک دا غي تردید کړي عیسی علیہ السلام په باره کې عیسیانو یو جماعت عقیده داو چې عیسی علیہ السلام ته الله جل شانه زوی دی نعوذ بالله یو جماعت عقیده داو چې عیسی علیہ السلام بعینه په خپل خدای دی او د یو جماعت عقیده داو چې خدایان درې دي نو په درو خدایانو کې عیسی علیہ السلام دریم دی الله پاک فرمایي عیسی علیہ السلام په باره کې غلو مکړي دا زمونږ پیغمبر دی د بیبي مریم زوی دی په کلمې د کون سره پیدا کړي منګ دی او تاسو په ایمان نوړي خو غلو مکوي نو الله پاک فرمایي ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی یقینا من وحی کو تا ته پیغمبر علیہ السلام لکه څنګه چې منګ وحی کړو نوح علیہ السلام او پیغمبرانو ته داغي نه بعد واوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب او موږ وحی کړو ابراهیم علیہ السلام ته اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ته والاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان اولاد د عیسی علیہ السلام ایوب علیہ السلام یونس علیہ السلام هارون علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ته واتینا داود زبورا او من ورکړو داود علیہ السلام ته کتاب زبور ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل او لګلو من پیغمبران پتا کې څنګه بیانو داغي حالات پتا باندې وړاندې ني ورسلا لم نقصصهم عليك او من باز لګلو پیغمبران چې من داغي حالات پتا باندې نه دي بیان کړي وکلم الله موسی تکلیما او په دې پیغمبرانو کې الله پاک د موسی علیہ السلام سره خبرې کړې رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس او موږ لېږلو پیغمبران چې زیری ورکوونکي دي مؤمنانو ته او یره ورکوونکي دي کافرانو لره د پاره دي چې پاتې نشي د کافرانو د پاره لئلا یکون للناس د خلکو د پاره علی الله حجة بعد الرسل فالله پاک باندې سبانا پس د پلیګلو د پیغمبرانو وکان الله عزیزا حکیما او د الله پاک غالب حکمت والا ذات لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه لیکن الله پاک گواہی ورکی پاک کتاب چې الله پاک نازل کړی تا نازل کړی په خپل علم سره
والملائکۃ یشهدون وکفى بالله شهیدا او فرشتیم گواہی ورکو کافی د الله پاک گواه ان الذين كفروا وظلموا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا یقینا کسان چې کفر کو خلق بن کړ د الله پاک د لارې نه پته سر گمراه جو په گمراهی لري سره ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا یقینا کسان چې کفر کو او ظلم کو الله پاک معاف نکي دوی له بدی تر نمایو کی د نیغی لارې الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا مگر الله پاک به خیدی ته په آخرت کی لار د جهنم همیشه وي دی پاغي کی وکانه ذلك على الله يسير ذکر په الله باندې آسان یا ایها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم اے خلقو پتاقی سراغل تاست پیغمبر پرشتونی حق باندې په حق باندې د الله طرف تاسو ایمان نوړي ستاسو لپاره بهتره ده فآمنوا خيرا لكم وان تكفروا فإن لله ما في السماوات والارض کچره تاسو کفر کې یقینا الله پاک د لپاره تمام مخلوقات دي چې پاس منو پسمو کې دي وکانه الله عليما حکیم او د الله پاک ذات علم حکمت والا ذات یا الکتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق اے الکتاب تاسو غلوم کې په خپل دین کې تاسو مو د الله په باره کې مگر رښتونی خبره انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته یقینا مسیح عیسی د زوی د مریم د رسول الله پاک په کلمې د کون سره الله پیدا لري القاها الى مريم وروح منه الله پاک القوا دې کلمې به مریم ته روح وچو د خپل جانبنا فآمنوا بالله ورسوله تاسو ایمان لرئ په الله باندې پیغمبرانو باندې ولا تقولوا ثلاثه او تاسو مو چې خدایان درې دي انتهوا خيرا لكم تاسو منشید دا کفر عقیدین استاد پر دا خدا انما الله اله واحد یقین الله پاک یو دی سبحان پاک د الله پاک ان یکون له ولدا چې شید الله لپاره بچي له ما فی السماوات و ما فی الارض کفى بالله وکیلا خاص الله لپاره تمام مخلوقات چې پاسمان اسمان کې پزماکه کې کافی د الله پاک کارساز لن يستنكف المسيح عیسی علیہ السلام په باره کې د عیسایانو کفري عقیده مخکې رکو اخره کې بیان شو اوس په دې رکو کې د عیسی علیہ السلام په باره کې د عیسایانو کفري عقیده ذکر کیږي شان نزول د دې آیاتونو داسې عیسایانو یو اعتراض وکړ چې عیسی علیہ السلام ته تاسو خدای نه وایي مسلمانان وته الله بنده وایي دا د عیسی علیہ السلام د پاره شرم دی او بد خبره ده ولې د عیسی علیہ السلام نه داسې کارونه ښکار کیږي چې هغه کارونه د خدای دی نو بیا ته خدای ولې نه وایي الله پاک د آیاتون نازل کړ چې عیسی علیہ السلام د الله په بندګۍ نه شرمېږي فرشتي په نه شرمېږي نو تاسو داس خبرې ولې کوي بیا د مؤمنانو انجام او د کافرانو انجام الله ذکر کوي کم کسان چې عیسی علیہ السلام ته د الله بندو پیغمبر وای داغي انجام جنت دی او کم کسان چې عیسی علیہ السلام ته د الله زوی یا خدای وای داغي انجام جهنم دی او بیا الله پاک فرمای د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ختم نبوت دلیل الله پاک ذکر کی د عالمگیر نبوت دلیل ذکر کی نبی علیہ السلام د ټولو خلقو د پاره نبی یا ایها الناس اے ټولو خلقو د قیامت پورې څومره خلق دي تاسو ټولو د پاره د پیغمبر علیہ السلام دی چې پیغمبر علیہ السلام د قیامت پورې دین او بل پیغمبر ضرورت نشته او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو پیر د کلاله په باره کې چاته پوسوک کلاله هغه زنانا نارینا چې هغه مرشي بچین وسی کړ وسیم ني او مور پلان یعنی کم ني هغه تک کلاله وي میراث تن اوړي رونه خوین دي لکه چره زنانه مړه شو او داغه بچی نشتا مور پلارم نشتا نو دا ټول مال نیمه بدا اوړي
او کنا که زنانه مړه شوه او ورور ترې راوړي نو ورور به ترې ټول مال وړي، او که ورور مړ شو او خور میراث وړي یوازې نو بیا به د ټول مال نیمه وړي، او که دوه خویندې وي یو ورور مړ شو خویندې ترې صرف دوه پاتې شي نو د ټول مال په 3 حصو کې به 2 حصې وړي، او که نرونه خویندې دواړه پاتې شو نو ټول مال د دې خپل منځ کې شریک دي، خو ورور ته به د 2 خویندو برابر حصه ملاویږي. الله جل شانو فرمایي لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله، نشرمیږي عیسی علیہ السلام په دې خبره چې د الله بنده دی، ولا الملائکة المقربون او نشرمیږي فرشتي په دې خبره باندې، ومن يستنكف عن عبادتي او چا چې شرم محسوس کو د الله په عبادت باندې، ويستكبر فسيحشرهم الیه جميعا او تکبر وک الله به راجم کې خپل ځان ته ټول، فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله، پچا چې ایمان او عمل وکړنه کې الله بدلی ورکړي دوی توزیات به ورکړي خپل فضل، واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما او چا چې شرم محسوس کو تکبر وکړو د الله پاک په دې عذاب ورکړي عذاب دردناک، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا او دی بنم امید خپل ځان د پاره سوا د الله څوک دوست مددگار. یا ایها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، اے خلق تاسو ته راغلی په تحقیق سره پیغمبر تاسو در رب د طرفنا، وانزلنا الیکم نورا مبینا او نازل کړي تاسو ته قران واضحه، فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به، پس را کسان چې ایمان اوري په الله باندې او منګولو لګو د الله په دین باندې، زرد فسيدخلون في رحمة منه وفضل، زرد چې الله به داخل کی دوی لره په خپل رحمت او په خپل فضل کی، ويهديهم اليه صراطا مستقيما او الله پاک بری نمای کی دوی تر نیغې لارې. یستفتونک دی تپوس کی ستانه پیغمبر علیہ السلام د کلاله په باره کې، قل تو فرمای الله یفتیکم فی الکلاله، الله جواب در کی تاسو ته مسله بیانې تاسو ته په باره د کلاله کې، ان امرؤ هلک ليس له ولد، کچری او سړی وفات شي نه دغه پاره بچي، ولا اخت او دغه پاره یو خور وي، فلها نصف ما ترك، نبی بعد د خور د پاره نیم مال، وهو يرث ان لم يكن لها ولد او دارور کچری پات شي د خور نه بد ټول مال بتی وړي کچری د خوري بچي نوي، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، کچری وی 2 خويندې نو دا به په 3 حصو کې 2 حصې وړي دا مال نه چرور پرېښي وي، وإن كانوا قتل رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، او کچری وی دا وارثان رونه خويندې نارینه او زنانه د مذکر د پاره به حساب برابر وي د 2 حصو د 2 خويندو، يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم، الله پاک بیانې تاسو سره دا مسله د پاره دی چې تاسو گمراه نشئ او الله پاک پارسیز باندې پیری. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.